बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم دا دورہ تفسیر استاد محترم شیخ القرآن مولانا روح الامین سے دشوی کلی پا آواز باندې ریکارڈ شوی دا کل کیسټ د یونی می گھنٹے 131 دی چې د کمپیوټر په دریو سیډیانو کې راغلي دي. دورے آغاز شو 2 شعبان او اختتام 29 رمضان المبارک سن 1427 ہجری اور مطابق 27 اگست نواخر 23 اکتوبر سن 2006 بمقام جامع مسجد حقانی کی امارائی کراچی نمبر 1 کی دا اول سیڑی دا پدے کی اصول القرآن، فضائل القرآن اور سورۃ الفاتحہ نواخر تر سورۃ الانعام پورے بیان دے. او بیا دیمه کې سورۃ الاعراف نواخله سورۃ النور پورې او درېمه سیډي کې سورۃ الفرقان نواخله تر سورۃ الناس پورې. دا به تاسو ته ملاويږي ثاقب جلساز اینڈ اسلامی ریکارڈنگ سینٹر، مسان چوک، عمر خان روڈ، نزد مکہ مسجد، جامعہ کراچی نمبر 1 کے. موبائل فون 0333 31 60 978. الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم ده فهم وبصيرت تفارا تو اصول مقرر شوی دي څنګه چې د هر علم د پاره اصول دي چې علم په اصول سره آسان شي. هغه علم حدیث نه هغه د پاره اصول شته، هغه ته اصول الحديث وي. علم فقه دا هغه د پاره اصول شته چې هغه ته اصول فقه وي. قرآن د پاره اصول شته دي. هغه اصول چې مخکې مفسرینو ذکر کړی چې مشهور پاره کې البرهان دی د بدر الدین زرکشی. اکثر اصول د قرآن هغه ذکر کړی. دیم نمبر پاره کې الاتقان دی د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه. لیکن هغه مخکنی اصول دي کوم اصول چې وس زموږ شيوخ ذکر کړی د قرآن لپاره هغه ډیروم دي او قرآن کې د مهارت او ذکر لپاره ډیر مفیدوم دي. دې اصول مطلب دی چې قرآن کې تدبر چې الله رب العزت ویلو سورہ سواد کې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. دا کتاب مونږ نازل کړ ډېر مبارک دی. دې مقصد لپاره چې خلق پکې تدبر وکړي. دا اصولم د تدبر یو قسم دی. هغه اصول حضرت شیخ رحمه الله تعالی دا سانتیا لپاره څلور کړی دي. دا ډېر زیاتو دا غدي طریقې سره آسان کړل چې دا سلور نو بیا به آساني. لکه اول سلور چې ته 4 ویل شي یو پاره کې د قرآن تعریف دی، دویم پاره کې د قرآن نمونه دي اسماء، دریم پاره کې د قرآن حکمت د نزول دی، او څلورم پاره کې د قرآن آداب دي.
هذا شيخ باربعياته في علوم أربعة ویلیو چې لا يصير الرجل بصيرا في القرآن حتى يعلم أربعا. یو سړی په قرآن کې مهارت نشي حاصلولی څو پورې چې هغه دا څلور اول اصول نه پیژندلي چې تعریف د قرآن څه دی، اسماء او نمونه یې څه دي، حکمت د نزول الله سره نازل کړی دنیا ته، آداب چې دا قرآن څوک وایي او څوک یې زده کوي، هغه له کوم آداب ځان کې راوستل پکار دي چې هغه ته د قرآن نور او هدایت حاصل شي. تعریف د هر یو کتاب او د هر یو علم ضروری ځکه هغې سره هغه علم وپېژندی شي اجمالا چې زه دې علم کې شروع کوم، دا علم زده کوم او حاصلوم، دا ما ته معلوم دی. په تعریف سره معلومی که تعریف یې ونه کړي هغې ته طلب د مجهول وایي او طلب د مجهول عبث دی. چې یو سړی ګوري څوک نوم یې ولی نه ورځي، یاره وایي دا ځای کې یو سړی و دلته وی پاتې کېږي، څه نوم یې و، نوم یې وایي نه راځي، خو دا خو ته طلب د مجهول کوې، طلب د مجهول خو عبثي. تعریف سره د شی تعیین شي، معلومات شي. دا قرآن تعریف بخامخا یي چې هغې سره د قرآن معلومات کېږي برابر. تعریفونه د قرآن اکثر چې راغلي دي د سورتونو په اول کې چې دی تعریف، لکه دې سورة البقره کې چې اول راځي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دا د قرآن تعریف دی. عظمت کې بیان کړی چې دا کتاب دی، چې د کتاب نوم واغستی شي نو مراد ترنه قرآن کامل کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دے تعریفات کی ټولو. دغسې د سورت هود په اول کې چې راغلي وو هغه تعریف و الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، عظیم الشان کتاب، آیاتونه ډېر محکم دي، آیاتونه ډېر مفصل او واضح دي. اکثر اول اجرازی هم دا مطلبی، سورت یونس په اول کې هم دا مطلب الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. سورت انعام کې هم ویلي یوصل 55 وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه، الله ویلو دا کتاب مونږ نازل کړ ډېر د خیر او برکت دی، د دې تابعداري وکړئ چې بیا قیامت کې دا نه وایي چې مونږ ته خو کتاب نه راغلی، یا دا نه وایي یاره که مونږ ته کتاب نازل شوی وی لکنا اهدا منهم، نو مونږ به ډېر مخکې وو د خلقو نه. سورہ مائدہ کې راغلی 1500 آیات کې د قرآن په تعریف کې راغلی. مائدہ کې 15 کې ویلو قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یا خلق قرآن تاسو ته د الله طرف نه یو رڼا چې کتاب دی، ډېر واضح کتاب دی. دې ته د قرآن تعریف وایي، نمونه هم پکې راغلي لیکن هغه ځان له مقام دی. سورت انبیاء کې هم 50 یو کم 50 کې ویلو وهذا ذکر مبارک انزلنا
دا قرآن خو یو ذکر دی ډیر د خیر او برکت دی ځکه چې موږ نازل کړی افانتم له منکرون تاسو دین او انکار کوئ چې د نور نو انکار کوو نو دین او انکار نو پکار دا خو آخري کتاب دی رستو بیا څه نشته او تاسو دین او انکار کوي کوم ځان له قسمه قسم باندې جوړ کړي سورہ زمر کې راغلی او د رښتم کې ډیروګ تعریف یې کړو چې الله څنګه کتاب نازل کړي دنیا ته الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانیه الله نازل کړي ډېر ښایسته بیان داسې کتاب دی متشابها چې آیاتونه یو بل سره ډېر برابر دي یو ځل د زده کړو نو بیا په خپله درځي متشابه دلته هغه معنا سره نه دی چې معنا یې پټوي ذهن ته نه راځي بلکې متشابه نه معنا یو بل سره مناسب آیاتونه یو بل سره مناسب دي که نه متشابه دې ته هم وایي چې د بعضې صورتونو فواصل په یو حرف باندې ختمیږي که نه کله فاصله د آیاتونو ختمیږي په الف باندې لکه سورې طه کې څومره چې راځي په آخر کې به الف راځي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى آخره پورې چې ځای نو الف وي دا هم د متشابه معنا ده کله به په ری باندې ختم کړي هر آیت به ختمیږي په ری باندې لکه سورې قمر براشي مستقر مستمر محتضر بس اخره پورې زین په دې به ختمي متشابهن په دې معنا سره مثانیه دا معنا بیا بیا مکرر کیږي بیا بیا مکرر کیږي دغه په سورې حامیم سجده کې ویلو د تلوختم کې د قرآن په تاریخ کې ویلو وانه لکتاب عزیز دا خو داسې یو عزیز زبردست کتاب دی زورور کتاب دی لا یاتیه الباطل من بین یدیه ومن خلفه باطل خو نشي راتلی د دې خواله نو د مخکې نه او نه د وروستو نه مطلب دا و چې نه هغه وخت کې دې ته باطل نږدې کېدی شو چې د اسمانونو کې او د عرش سره نو اوس دنیا کې چې راغی باطل دې له مخې نه نشي راتلی نه په دې کې غلطي او خطایي راتلی شي تنزیل من حکیم حمید ځکه د هغه ذات نه نازل شوی دی چې ډېر حکمت والا دی او ستایل شوی دی الله خپل کتاب ته عزیز ویلو که نه او عزت غلبې ته وایي دغسې سورې زخرف کې هم څلورم آیات کې راغلي وو انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون موږ دې قرآن لره په عربي لغت باندې نازل کو دې دپاره چې تاسو پې پوه شئ دا اسانه ژبه ده دا ټول تعریف دی که نه قرآن دی عربي دی سورې احقاف کې هم ویلي پیریانو چې کله قرآن واورېد نو هغې یې تعریف شروع کړو دېرشم آیات په سورت احقاف کې وایي چې کله پیغمبر پاک قرآن لوستو او پیریان حاضر شو کېناستو خاموش او ویې اورېد د الله کلام بیا لاړه خپل قوم ته دعوت ورکړي چې یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا الذي بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ورغه یو ځل واورېدو دومره پې پوه شو چې موږ داسې کتاب واورېدو چې د مخکې کتابونو تصدیق کوي
مصدق الذي بين يديه. وګت تعریف یې د قرآن کړی. دغه څه وګت تعریف سورۃ واقعہ کې مراغلو شپږاویا کې 73 کې چې الله رب العزت سوګند کړو کنه. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سوګند کړو چې ګوره دا قرآن ډېر د عزت کتاب دی او په داسې لوح محفوظ کې و چې هغې ته څوک نشي رسېدی بغیر د فرشتو نه مقربین ملائک. سورہ جن پاول کی امدغو قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. پیریان روی چې مونږ په عجیبه کتاب واورېدو قرآنا عجبا ناشنا کتاب دی. خصوصیت ادا دی چې یهدی الی الرشد صحیح لار ښیي د هدایت لار ښیي. فآمنا به موږ فوراً ایمان راوړو. دا د قرآن تعریفات دي په دې سره پیژندې شي. سورہ بروج په آخر کې هم راغلی و که نه دا نوم یې هلته کې راغلی و 20 کې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دا قرآن ډېر د شرافت کتاب دی. مجد شرافت ته وایي بزرګۍ ته وایي. لوح محفوظ کې و هغه د نازل شوی دی. دا تعریف د قرآن سورۃ یاسین 52 کې هم دغسې وایي والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. گواہ دے دا قرآن چې د حکمت کتاب دی. سورہ صاد 52 کې هم دغسې ویلي صاد والقرآن ذی الذکر. گواهی کې پیش کی الله رب العزت د قسم مطلب گواهی چې دا قرآن گواه دی په خپل صداقت باندې په خپل کمال باندې. ذی الذکر چې د بیان او د نصیحت کتاب دی د عزت او د شرافت کتاب دی. څومره چې راغلي اکثر د مونږ ویل سورتونو په اول کې راځي. سورہ قاف په اول کې هم راغلی و کنه قاف والقرآن المجید. الله وی دا قرآن گواه کوم د ده په صداقت او د ده په شرافت باندې چې دا ډېر د بزرګۍ کتاب دی. دا څه ډېر راځي به چې کله تفصیل سره وایو د قرآن تعریف به راځي کله په اول کې کله منځ کې. دې سره د قرآن شان وپېژندی شي. تعریف مطلب څه یو شی پېژندل نو دا اول اصل په اصولو کې چې هغه اول اربعه کې حضرت شیخ بیان کړیو ویلي و چې د تعریف دی. دومره یې چې انسان ته دوره پته ولګي چې کله د قرآن ذکر راځي نو کله به هغه تعریف وي. دویم په اربعه کې اسماء د قرآن دي د قرآن نومونه. اسماء د قرآن څنګه چې د الله نومونه ډېر دي دغسې د الله د کتاب نومونه ډېر دي. ځکه د نومونو ډېروالی دا دلیل د شرافت دی. څومره چې د یو شي نومونه ډېر شي نو دومره دلالت کوي د هغې په عظمت باندې. لکه انبیاو کې بعض یو د هغې به دوه نومونه و د عیسی علیه السلام د یعقوب علیه السلام. نو کثرت د اسماء او دلالت کوي په شرافت باندې. دا نومونه د قرآن مخکې مفسرین هم ذکر کړي
اکثر ذکر کړو تر 500 پورې. د قرآن نمونه 50 دي. یو عالم لیکلی وته کې تفسیر فریابی وته وي او شپېتو ته رسولیو. مونږ هغه بیانو چې حضرت شیخ ذکر کړی دي هغه یو ته رسولی دي. د نمونه دي اصل کې چې کوم تاریخ کې راغلي او اکثر باغم پکې راځي. اول نوم د قرآن الکتاب دا سورۃ البقرہ کې راغلی الف لام میم ذالک الکتاب. چې الف لام ورسره الکتاب نو مطلب یې څه چې هغه کتاب چې پر خپل نوم کې کمال ته رسېدلی دی نو قرآن دی. الکتاب معنی کامل کتاب چې غلطی پکې نه خطائی پکې نه هیڅ قسم لا یو حرف پکې څوک نشي راستل غلط هغه ته الکتاب ویل شي نو بغیر د نسبت نه بغیر د اضافت نه بس هیڅ یو کتاب ته الکتاب نشي ویل هغه قرآن دی. بدر الدین ویلی چې دا په قرآن کې 230 ځله ذکر شوی الکتاب 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 شمارلی 230 ځله پکې دا نوم راغلی د ټولو نه زیات. دویم نوم یې دی القرآن. دا بعضو شمارلی نو 50 ځله ویلو بعضو شمارلی نو 50 ځله ویلو چې قرآن لفظ دې کې دومره راغلی القرآن. دریم نوم یې الکلام ویلی چې دا شپږ ځله راغلی. مشهور پاره کې آیت د سورې توبه شپږم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. پیغمبر پاک ته ویلو کو مشرکانو کې څوک راځي او ستانه پناه غواړي پناه ولا ورکا کنا څه د پاره حتی اسمع کلام الله دې لپاره چې د الله کلام واوري. ور دې ته د الله کلام ویلې چې دا کم اوري دي شي دا الله کلام دی کنه کاغه وخت کې اوري دي شي کو اوري دي شي دې ته کلام الله ویل شي حتی اسمع کلام الله. کلورم نوم یې دې سورته قرآن تویل شي النور. النور دا وی 12 ځله راغلی. یو دا غینه سورته نساء کې 172 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. دې قرآن ته نور ویلو کنه ولی ځکه نور هغه چې هغه سره تیار لري کیږي. دې قرآن سره د دنیا نه تیار لري شو هغه تیار د کفر او شرک ظلمت چې په دې دنیا باندې پروتو هغه دې قرآن سره ختم شي لکه انور چې راوخیږي. پنځم نوم یې اور رحمت دا وی یو ځل راغلی قرآن کې. شپږم نوم یې دی الفرقان درې ځله راغلی دی. مشهور په سورۃ فرقان کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دا د الله ډېر لوی برکت دی چې دنیا ته قرآن نازل کړ. فرقان یو ته ځکه ویلی چې دې سره د حق او باطل فرق راشي. حق او باطل که هغه دینو نوم به نه پېژنې چې دا دین حق دین دی که باطل دی چې څو د قرآن نه ویلی. که هغه بل کتابي نه به پېژنې چې دا کتاب صحیح دی که غلط دی چې څو د قرآن نه ویلی. ډېر ځله به ته د یو بنده قدر او عزت کوې چې دا ډېر ښه سړی دا ډېر حق پرست دی دا ډېر بزرګ هغه به مشرکي
اډیر ځله به ته د یو بنده بې عزتي کې او بد به ورته ګورې، هغه به حق پرستی. دا ولې؟ ځکه چې قرآن یې نه وي ویلی که نه، دا به قرآن سره پېژندلی شي، حق او باطل فرقان یې ورته ویلی دی. اووم نوم یې دی شفاء، چې دا قرآن شفا ده. دا درې ځله راغلی، بني اسرائیل کې هم راغلی و. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، دواړه نومونه یې ذکر وو. شفا ورته ویلي، شفا خو علاج ته وایي، چې خلق دعا کوي یو بل ته نه وایي الله دې شفا وکړي، نو شفا ورته وایي که نه. دا شفا و اصل کې زره زیر کې ډېر فرق دی که نه. شفا خو کنارې ته وایي، قرآن کې راغلي چې هغه آل عمران کې یو سل درېیم کې چې ګوره تاسو دې قرآن نه مخکې کوم ځای وی د جهنم په غاړه ولاړ وی، ګوره نه پوهېدی. وکنتم علی شفا حفرة من النار، هغه غاړې ته وایي، کنارې ته وایي، که د جهنمي که د کویي که د هر څه خطرناک ځای ته وایي. قرآن نوم دے شفا، علاج دے. کله ورته شفا ویلي مطلق، او کله ورته شفا ویلي خاص، چې شفاء لما فی الصدور، دا هغې مرضونو شفا ده چې هغه په سینو کې او په زړونو کې پیدا کېږي. او بني اسرائیل کې ورته مطلقاً شفا ویلي. وننزل من القرآن ما هو شفاء، بعضی ومن لفظ کې غلط شوي دي، نو دا مطلب یې تغسر چې قرآن کې بعض آیاتونه د شفا دي، نه ورپسې بیا ګرځېدو. دا من د تبعیض نه و که نه، دا من بیاني دی. وننزل من القرآن، یعنې ټول قرآن الله ایمان نازل کړی، ټول قرآن شفا ده. دا نه چې بعض آیاتونه پکې د شفا دي، من بیاني و. ټول قرآن شفا ده، هر قسم امراضو دپاره، باطني وي که ظاهري وي. اتم نوم یې دی موعظه، وعظ او نصیحت د شپږ ځله ویلې قرآن کې. موعظه سوره بقره کې هم راغلي وو، او خاص کر سوره یونس کې هغه مشهور آیات کې راغلي وو. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يوصل شپږ دېرش آیات غالبا. نهم نوم د قرآن دی کریم. سورة واقعہ آیات کې مونږ وی انه لقرآن کریم، عزتمن کتاب یې ورته ویل. لسم نوم یې دی ذکر، دا وی یو کم 50 ځله راغلی. ذکر چې اکثر راغلی نو مراد ترې د الله کتاب وي. والقرآن ذی الذکر، هذا ذکر، یو کم 50 ځله. ذکر نصیحت ته وایي، بیان ته وایي، یاداشت ته وایي. دې به تاله یاداشت درکوي، کله د توحید کله د قیامت. یو لسم نوم یې دی علی، دا 2 ځله راغلی. سورې زخرف کې دویم آیات کې راغلی وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. الله ویلي دا قرآن هغه اصل کتابونو کې چې لوح محفوظ دی، زمون سره ډېر اوچت دی، ډېر د حکمت دی. علی حکیم، ډېر اوچت دی او ډېر د حکمت دی. څوارلسم نوم یې دی حکمت، حکمت یې ورته ویلي. دا سورې قمر کې راغلی او 15 آیات کې
حکمتم بالغتن فما تغنی النذر دا سی کتاب و تراغی چه حکمت تے دیر کامل دیر لسم نمی اول کتاب الحکیم سوره یونس کی شروع شیو قدیبان تلک آیات الکتاب الحکیم سورة لقمان شروع شیو تلک آیات الکتاب الحکیم سوار لسم نمی دے مهیمن فقبل دے بڑیر معنی راش مشہور معنی چو مفسرین کڑی و امین امانتگر مهیمن معنی امانتگر سورة مائدہ کی راغلیو فانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومهیمنا علیہ ایسی کتاب میں تا تنازل کو مصدق دے کتابنو او امین دے پاگی باندے امانتگر دے مهیمن مانے دے شاہدم راغلی واچی گواہ دے پاگی باندے مانے دے نگہبانم راغلی واچی لاغی حافظ دے پٹول کتابنو حفاظت دے کئی ان لسمنم یہ مبارک اوی سلور ذر راغلی سلور ذر قرآن کی مبارک لفظ راغلی انبیاء کی عمر راغلی امون وقتی او کم پنزوس کی وہذا ذکر مبارکن سورة انعام کی عمر راغلی اوصل 355 کی وہذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه مبارک لفظ ویخا اس مفعول سی غدا اگر کتاب چاہے کہ خیر و برکت اچول شوے دے یو مبارکی نو اللہ دے برکت ورک ان کے برکت اچون کے پیوشی کے اللہ دے اور چکم شلے برکت ورکو کاغا مبارک شو کا قرآنو کاغا پیغمبرو عیسیٰ علیہ السلام پہ حق کراغلی وجعلنی مبارکن کاغا زمک دا کاغا باران دے دیتے مبارک ویجو کر شپالا سنمیر حبل اللہ اللہ رسے سیوز اللہ اگلے سورة علی عمران کی یوصل دویم کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کتاب باندې لاس لکے جدا کی گئے ماں تو جدا شوئے دا دین انو اختلاف بدر کی پیدا شي دا قرآن دا جدائے اثر و ثمرہ دا گئی کہ اختلاف پیدا شي دنیا کی حبل اللہ دا خو رسے دا رسے دنیا کی دا دو فیدو دا پارئی یو دے دا پارئی چی یو سڑے چرتا پریوتی خطا اگر آخطو سے امکان یہ نہیں تو خلق و ترسے زورند کنو لاسواچی تو دا حلاکت نبچ شی کرو حدیث کی دا سر آگلی دوے فیدہ دائی چی فید رسے باندی تڑل کی گی رسے عید دید پار چی باغی تڑل کشی قرآن دا سی کتاب دے چی دی سرا دا خلق اتفاق و اتحاد دا سرائشی لکے یو بل سرائے چی اتڑے یہ تڑلو دا پار دے خلق تڑی سمایا خلق یوکی اغیمین کے اتفاق و اتحاد پیدا کی دغه سے دا مطلب هم دی چې کله قرآن دې زده کړو بس ته وتړلی شوې وس سره به ستا نه غلط کار ګناه جرم نه کېږي دا د قرآن خپله معجزه ده که نه وی تړلې پابند یې کړې بل هېڅ داسې یو کتاب نشته دنیا کې چې تا پابند کړي د شریعت یو قرآن دی چې دا دې ووایي نو به دې تړي چې اوس به غلطه قدم نه ږدي غلط کار بنکے غلط خبر بنکے قل سمی صراط مستقیم تنلت ذل راغلے قرآن کی انعام کی ذات نور فہذا صراطی مستقیما فاتبعوه اللہ ویلی دا قرآن صراط مستقیم دے چتا سوار وقت سوال کوئے چہ اهدنا الصراط المستقیم نا دا قرآن دے کا نا
اسی سوال کے کہ اللہ ما تصرات مستقیم خے ما تنیغ الارض توحید خے قرآن نہ راخلے داوتا دروغ جن معلومی اطلسم نم یہ دی قیم یو قائم دے پخپل اولاد یو قیم دے چنور ادری او نیغی نا قرآن دے تو کہا پاول کراغلیو کنا انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما غلطی و خطائی پکې نشتا غلطی و خطائی سکے د نورو کتابونو نگران دے داغی غلطی د تخوی د کومو کتابونو د آسمانی کتابونو تورات انجیل چې مخکې نازل شوی کته داغی معلومات کینو د قرآن نه وکا تا ته پته ولګي چې تورات صحیح څومره دی او غلط څومره دی نو کله چې دا قرآن د آسماني کتابونو قیم دی او نگران دی نو د ځمکې د کتابونو باندې کته دلته ځمکه کې چا کتاب کړی او ته معلومات کینو په قرآن سره وکا دې سره به د هغې صحت او غلطي معلومیږي چې د آسماني کتابونو نگران دی د ځمکې د کتابونو خامخا نگران دی چې د بنده کتابونه یې هغه د قرآن سره یو ځای که نو تا ته پته ولګي قیم دی که نه یو ځل راغلی و نولسم نوم یې دی فصل دا سورې طارق کې یو ځل راغلی انه لقول فصل یقینا دا قرآن داسې یو وینا دا چې ډېره واضحه یو مطلب یې دا و د تفصیل نه دی او بل مطلب یې دا قول فصل دا داسې کتاب دی چې فیصلې کوي فیصلې په دې قرآن باندې کېږي حکم دی حاکم دی یوشتن یو احسن الحدیث احسن الحدیث وتوي خیسته خبرې خیسته بیان یو ځل راغلی سورې زمر کې درشتم آیات کې اللہ نزل احسن الحدیث دوشتم نمیه صرف احسن دا سورۃ زمر کې او خاطلسم آیات کې اللہ ویلیو اغا خلق لا خوش خبری ورکا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه خوش خبری ورکا اغا خلق لا چری دا قرآن تابداری کی دا قرآن خدمت کی نو ډیر د احسن کتاب خدمت یو کو کنه الله وی فیتبعون احسن دلتم اضافت د بیان لپاره ټول قرآن احسن دی یعنی چې بده کې څه احسن دی د هغې تابعداري کوي او د نور نه کوي ټول احسن دی درشتم نوم یو تنزیل دا اول سورتونو کې ډیر راځي الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین الف لام میم سجدہ کے راغلے سوار لفظ ہوئی راغلے قرآن کے حوامیم کے اوپر حامیم تنزیل الکتاب وہ سورتونو آگئی کدا راغلے تلی رشتم نم یہ دے روح سر بدن جون دیکھی دے قرآن سر عالم جون دیکھی گی مخلوق پر سر جون دیکھی گی تا پینزلس دن راغلے قرآن کی یو سورت نحل کے دو آیات کے ينزل الملائکة بالروح من امره على من یشاء من عباده اللہ ملائک را لیگی پر روح سرا یعنی جبریل را لیگی قرآن راوڑی دنیا تا ان رشتم نم یوم ثانی تازو دل راغلے یو دغی سورت زمر کی درشتم کے اول سورت حجر کے 87 واتیا کے راغلے ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وگشتم نم یہ عربی ارضے کہ اللہ ویدہ عربی کتاب دی یول الزلویل دی سورہ یوسف کے قرآنا عربیا سورہ زمر کے
قرآنا عربيا غير ذي عوج دے نم دے مستقل ویشتم نم یہ دے قول اللہ تقبل قول ویلی کنا نازل راغلے قرآن کی لغایات سورة زمر کی اطلسم کی راغلی الذين يستمعون القول یعنی قرآن سے مراد فیتبعون احسنہ اتشتمنم یہ دے بصائر دا قرآن بصائر دی دا زړه سترګې دي یو د بدن سترګې هغې ته ابصار ویلی شي وعلى سمعهم وعلى ابصارهم هغې ته ابصار ویلی شي یو د زړه سترګې نه هغې ته بصائر وایي نو اصلي سترګې خدا دي که نه که د بدن سترګې د چا روغي که نه چې د زړه هغه ړندي نو څه فایده شوه دی ویلو پنځه ځل راغلی قرآن انعام کې راغلی یو څلورم کې قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها اللہ وی بصائر رالو دلائل رالو تو توحید عبرت کے نواخلے دا قرآن نمو کا نخا حضرت شیخ کتاب کرو البصائر او اس مشتدے یو بدعتی پاگے رد لکنوی چی رد البصائر حضرت شیخ بیا روجہ کے ہوئے دور تفسیر کی چگورا کتاب لہنم یہ تھا رد البصائر بصائر کو قرآن تو ہوئی اکارے بھی لی چیز قرآن رد چی اگر تچاوئی نو اگر رد یہ تینا لرکو صرف البصائر اگر دغا نم کے خودا وہ نم نپوئی گی نو اگر تلا جوان دے دے رد البصائر نوم بے نم داغی دغا ہوتا یا رسو اتنا رد لفظ لرک اطلاق دا قرآن رد دے یو کم دیرشم نم یہ دے بیان قرآن تا بیان ہوئی کنا یو ذل راغلے سورہ عمران کے یو سل و دیرشم هذا بیان للناس وهدى ورحمة للمؤمنين درشم نم یہ دے علم قرآن تے علم ویلے سوار لفظنا من بعد ما جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم یو درشم نم یہ دے حق قرآن نم دے حق داوی دیر راغلے درش پہ تزلا حق لفظ راغلے دا قرآن دا پارا یو داغے سورہ بقرہ کیوں کنا یو سل نلسم کے إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا من تلقى في القرآن حق داو دو دیر شمنم يدي عجب دا سورة جن كراغلي ويوزل دری دیر شمنم يدي تبصرة دا قرآن تبصرة دا کنا خلق لبصیرت پیدا کی خلق لفهم پیدا کی دا غزل راغلي یو داغین سورت قاف کے اتمایات تیویلیو تبصرتا و ذکرا لکل عبد منیب دا قرآن خودیر لے عبرتا و نصیحت تے خدار چاہ دا پارا نا داغا چاہ دا پارا چیزر کی دا توحید سرڑا انتی داغل تبصر جوڑی سلور دیر شم و ذکرا دیار لفظ راغلے سورہ شعراء کی خاص ذکر وما كنا ظالمین پینزو دیر شمو العروة الوسطى ایت الکرسینا رست راغلے وکنا 256 کی فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى
چا چې طاغوت نه انکار وکړ ځان بچ کړ شیطان او د شرک نه ایمان په الله راوړو د منګولې ولګولې په عروه وسقا کړه محکمه العروه الوسقا دا د قرآن نوم شپږ دیرشم متشابهن زمر کې راغلی او درشتم کې او دیرشم صدق قرآن ته صدق ویلي دي رښتیا دا دیارلس دل راغلی یو د هغې نه سورت زمر کې و څلېرویشتمه پاره چې شروع کېده والذي جاء بالصدق وصدق به اته دیرشم عدل څلور ځله قرآن کې راغلی یو کم څلوېښتو ایمان یو ځل راغلی سورت ال عمران کې به راشي او څلوېښتمو منادي هغه سورت ال عمران کې راغلی و 193 کې هغه دعاګانو کې ربنا انا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا منادي وطويل یو څلوېښتمو امر لفظ قرآن طویل شي دو څلوېښتمو بشرا هدى و بشرا زیر دې کنه خوشخبری ده درې څلوېښتمو مجید بروج کے آخر کے راغلے بل و قرآن مجید څلور څلوېښتمو مبین چې دا قرآن مبین دی بیانونکی دی په خپله واضح دی پنځه څلوېښتم او شپږ څلوېښتم بشیر او نذیر سورہ مائده کې راغلی و 19 کې ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر تاسو بیا وی چې مونږ ته څوک نه راغلی بشیر و نذیر فقد جاءكم بشیر و نذیر پیغمبر صفتمو د قرآن هم دو ځل راغلی سورہ ابراہیم په آخر کې او سورۃ احقاف په آخر کې بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون اتصل ويختموا القصص قصص بیان توی مصدر ده دا یو ځل آل عمران کې راغلی او 62 دوش پیتم کې ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا اله واحد وما من اله الا الله یو کم 50 آیات بینات سدی قرآن کله یو سړی کتاب لیکینو بینات نوم ولکېږي لکه دا خو قرآن دی ستا به څه کتابي چې تا له د قرآن نوم کې خود بینات عنکبوت کې راغلی و یو ځل یو کم 50 کې بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وزل راغلی قرآن کې پورا 50 دے الحکم دریزل راغلو انعام کے راغلو افغیر اللہ یبتغی حکما اللہ دی کتاب نہ بغیر بل کتاب کنی سم فیصلی دا پارا حکم خدا دے یو 50 نمی دے سبیل اللہ دا 15 ویخزل راغلے قرآن کے یو باغی صورت نحل پا آخر کی راغلیو یو سل 15 کی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ اے پیغمبرہ خلق راو بنا رخپل رب لاری تچاو قرآن سبیل اللہ فی سبیل اللہ 52 کلمت ربک کلمہ قرآن تیویلیو سورت یونس کے اگلی شپږ نوی کے ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ادری 50 کلمات واحدی او جمعی او قرآن نوم دے دام سورت یونس کیو لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ قرآن بدلی گی نہ کنا دې کې تبدیل ناراضي
څلور پنځوستمو حدیث پرانته ګور حدیث ویلو دا وزل راغله یو پاره کې سورته واقعہ کې مشهور 81 کې راغلیو اف بهذا الحديث انتم مدهنون په دې قران باندې تاسو دومره سستی او کړه غفلت وکړو او رزقم په دې کې وګرځاو چې دې تکذیب وکړي وتجعلون رزقكم انکم تکذبون پنځه پنځوس نوم یې فضل الله دا قران نوم دی هغه سورۃ یونس کې چې راغلی 58 کې اته پنځوستم آیات هغه چې موږ مخکې ذکر کوو چې خدان دا نمونه او تاغستې شي شفاء لما فی الصدور قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا الله په فضل سره الله او پر رحمت سره ځوان نمونه او تاغستې شپږ پنځوستم صحف مکرمه و پنځوستم المرفوعه اوچت صحیفه اته پنځوستم مطهره ډېر پاک صحیفه او ډېر پاک مضامین دي پکې دا سورته عبسه په یو آیات کې راجمع شوی ښه فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره یو کم شپیت نومیه دے برحان یو ذل راغل سورہ نساء کی یو سلوراو یا 174 کے اخیری یا ایو الناس قد جاکم برحان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا شپیتم نومیه بینہ دلیل دے حجت سے واضح فقزل راغل کیو پاره کی سورۃ انعام کې یو سل شپږ پنځوستم کې قد جاءتکم بینۃ من ربکم وهدى ورحمه یا خلق بینہ رااله تاسو په انتظار وای یو شپیتم دې مفصل دا یو ځل راغله سورۃ انعام کې یو سل سوارلسم کې وانزلنا الیکم الکتاب مفصلا وانزلنا الیک الکتاب مفصلا تا ته داسې کتاب نازل کو چې ډېر مفصل دی دوش پیتم دې نعمت د شپږ ځای راغله او مشهور سورۃ ال عمران کې یو سلزم کې راغله چې الله وی تاسو مخ کې څنګه وای فاصبحتم بنعمته اخوانا الله په نعمت سره ورو شوي دې نعمت د الله تاسو یو بل سره رونه کړی کنه درش پیتمو الکوثر هغه مشهور دی ان اعطیناک الکوثر څلور پیتمو میزان سورہ شورا کې راغلیو ول سمات کې الله انزل الكتاب بالحق والميزان الله کتاب نازل کو هو دا سی کتاب دی چې نور کتابونه په تللی شي میزان دی هر کتاب چې په شکی نو قران لے راوړه نو پته به ولګي چې دا صحیح دی که غلط دی اسی یو کتاب ته غلط او صحیح نشي ویل قران سره به پیژنې دې ته میزان ویلي کنه پنځه شپې تم نو الحجۃ البالغه الحجۃ البالغه یو ځل راغلو سورۃ انعام کې یو سل یو کم 50 کې قل فلله الحجة البالغة یا خلقو کتاب سر دلیل نہیں نو اللہ سرشتے شپک شپیتمو تبیان انتہائی واضح کتاب چداغینا پل نور وضاحت نشی کے دے نو دا بیان پزے و تبیان لیلی لا نحل کراغلو یوکم 90 کے 89 کے تبیانا لکل شیء وش پیتمو النجوم دا سورۃ واقعہ کې راغلیو سلور او یا کې فلا اقسم بمواقع النجوم الله ویلیو حاجت نشته دی بیا هم زه ګوا کوم نازلې دل د آیاتونو چې د اسمان نه با آیاتون نازلې دل الله وی دا خستوري دي دې سره دنیا رانا کی کنه
وشپیتمو نجم والنجم اذا هوا اغینو مانا خلق دا قرآن غسطو یو کما یاد مصدق دا غدیر راغلی لفظ دا قرآن کی مصدقا لما معکم مصدقا لما کو پوراو یاد منزل یو او یاد تذکرہ ان هذه تذکرہ سورہ دار کی عمر آگلی یو کم دیرش کی ان هذه تذکرہ سورہ عبسہ کی عمر آگلی دعاو یا نمیے دے الہدا دا سورۃ نجم کی عمر آگلی بقرہ کی عمر آگلی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى دری او یا نمیے دے البلاغ المبین او سلور او یا دے ذکر مبارک اگر ذکر یو صرف ذکرو اگر دان لنمو او یو اگر ذکر چی مبارک لفظ ورسرئی دا حضرت شیخ ذکر کریو چی دا قرآن دا نمون دی و او یا پوری نور مفسرین چې ذکر کړي چا 500 پورې چا 600 پورې دې کې نور څه مطلب نه خدای چې د قرآن عظمت معلوم شي چې دا عظیم شان کتاب دی الله نمونه دومره ډیر کړی دي اگر خپل نمونه په شان ته دا ذکر شو تعریف د قرآن او اسماء د قرآن او دریم دی آداب د قرآن پورا قرآن به علی او سړی زدکی چې داغه آداب او پیژني ادب په دنیا کې لوی شی دی ډیرو خلکو کوشش کړي د قرآن د ذکر د علم د حاصلولو والله تعالی دې نصیب کړي ولی هغه کې ادب نه وکړي بے ادبی څه ته وایي بے ادبی هم دغه ته وایي چې د الله د کتاب ادب نه کوي کله په یو لاس نیسي کله په ګس لاس نیسي کله په زمکه دی دا اوس دا خلق پیدا شوی څوک ځان ته یو نوم اخلي څوک بل انتهایی بې ادب دي هغه د قرآن را غورځولې ده کته او دا هغه خلق دي چې بل چا تاړو مسلمانان نه وي ځان ته مسلمانان وي موږ مسلمین ادا نور کافرین دي وي دومره بے ادبی بل چا کې نشته لکه دا خلقو کې چې دا چې قرآن دې راو وردا نو بس دې کې هو قرآن ویلي چې دا د کفر علامه ده کنه د قرآن بے ادبی د استاد بے ادبی د جماعت بے ادبی پیغمبرانو بے ادبی صحابه کرامو بے ادبی دا ټول بے ادبی دي چې دې د وجه نه سره په دنیا کې مذلیل شي رسوا شي د قرآن خاص آداب دي چې هغه ذکر کړی راځي په تفصیل سره یو ادب دا دی چې الله وی کله ته قرآن ته کېنی خدا ډېر عظیم نعمت دی نو شیطان تا نه پریږدي هغه انسان نه پریږدي عبادت ته بیا دې عبادت ته چې په ټولو عبادتو کې اهم دی نو ته به وایې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تے سورۃ نحل کے ذکر کړیو اته نوی کې فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم څه مطلب کله چې ته د قرآن د لوستلو اراده وکې دا نه چې ویل ولې نورستو وایا ته چې اراده وکې ته پناه غواړه د الله په ذات سره دا شیطان رټلی شوی نه فاستعذ بالله دا ادب د قرآن دویم ادب یې داو چې کله لوستلی شي نو غوږ کېده چې یوې لولي تلاوت کړي نو نور دې ورته غوږ کېږي دا د قرآن ادب دی ټول به په جمع باندې نه لولي دی بې ادبي ده د سورۃ اعراف کې ویلي اخر کې 204 کې اخر کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن لوستل شي او خاص کر په مانځ کې احمد بن حنبل رحمت الله علیه
دا معنا کړی و او په دې باندې اجماع شوی ده چې دا آیت د مانزه په حق کې نازل شوی دی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له ځکه بهر اورېدل واجب نه دی په مانزه کې اورېدل واجب دی وانصتوا خاموشیو کې ولی لعلکم ترحمون رحم بدر باندې الکی ورکتا سوې چې مونږه قرآن ولستو اوس د الله نه د رحمت سوال کو الله یې مکوا تا باندې رحمت نازلې تا خو زوګ جوړ کو تا خو شور جوړ کو تا خو دیر شته نه راجمع کړو ایوم پکې وخت کې نه خود ټول لوستل کول د قرآن به ادبی وکړه نو سوال کوي چې الله مونږه ستاسو رحمت طلبګار یو ته د رحمت نه محروم شو ورچ دی به کوم ځای کې رحمت مومنو د دې هر عمل داسې دی چې هغه کې د الله رحمت بند ده کا قرآن د الله عظیم شان کتابو هغه سره هم داسې به ادبی وکړه چې په دې رحمت نکېږي کنه ځکه خو الله وی چې فاستمعوا له وانصتوا وکې دې خاموشیو کې نو رحمت برش ادي په چغو باندې رحمت غواړي دریم ادب یې داو چې الله وی قرآن به الله استاد دکېږي چې ستاسو سینه پاکي تاسو سینه کې شرک نه تاسو سینه کې بدعت نه تاسو سینه کې حق پرستو سره بغض او حسد نه دا څنګه لری کا غواړي اسه قرآن نشد د کول ډیرو خلکو کوشش وکړو اوس دینه کو دغه دغه زړه پاک نه نو زړه چې د دې مرزونه پاک شي کنه نبی او تعالی الله کتاب کوزيږي د سورته اعراف کې ویلو یوصل شپږ سلوي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله ویلی زبد خپل آیاتونو د فهمنا هغه خلق لري کوم غیب عزیز به واپس کوم چې تاسو نه لایق اړوم بعد فهم د آیاتونو نه حضرت مجاهد دا معنا کړ ان آیاتی عن فهم آیات هغه خلق يتکبرون فی الارض بغیر الحق چې ګوره په باطل دی او لوی کوي او فخر کوي حق وسره نشته او ځان ته حق پرسوي ځان ته نسبت کوي يتکبرون دا تکبری کنه چې شرکی پکې بدعتي پکې حق پرستو سره ګوره تک رد کړي بدر دیوین شرط په باطل پرستو په سوای مشرکانو بدعتیانو بریلیانو شیګانو په لګیایا نو تاسو په خپل مرګرو په لګیایا دا پتا کې سمارات ده چې خپل مرګري دي موحدین دي تم ځان ته موحد وای بیا پاغي په سره لګیا کېږي چې دې کې دا غلطي ده دې کې دا غلطي ده دا استاد سینه پاک نشو کنه قرآن خوی چې خپل مین کې یو بل سره محبت ساته او باطل پرستو سره بغض ساته رحماء بینهم یې ویلې ته پر رحماء کې ناراضي چې خپل مرګرو پسې لګیاي سأصرف ویلي چې الله وی زبر خپل آیاتنا خلق درته کوم شړم به نه کا څلورم دا بداو چې دې قرآن سره محبت دې سره تعلق او دې سره هر وخت ناستا را اخلی یک دی را اخلی یک دی الله یې غیته بنصیب کیږي ښا نام سورہ اعراف کې ویلو یوصل او یا کې والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین هغه خلق چې د الله کتاب سره تعلق دی پاغي لاس منګولې لګي کولې دي او واقام الصلاه هغه د وجنب د هر عبادت پابندي کوي الله وی دا مصلحین دي دغه اصلي اصلاح کوونکي ښه قرآن ورسره پنځم ادب یې دغه سورته ال عمران کې ذکر شو یوصل دریم کې واعتصموا بحبل الله جميعا اے خلقو د الله پر اسه باندې لا سنک لک څه مطلب
واعتصموا بحبل الله سمانا کستا سوای چې را ثواب ګټو نو قران راواله دومره ثواب بل څه کې نشتا. عبد الله ابن عباس سے ویلو کتا سوای چې jihad کو نو قران راواله دا jihad دې کړه. کتا سوای چې مونږ چرتا مسله دا او دلیل په ګورو نو قران راواله. استدلال په دې سره کوي اعتصام دا معنا حجت په دین راخله کوي. کتا سوای چې زمونږ نظر کې شک دی داو باسو نو قران راواله. واعتصموا دا معنا منګولي لګول دي ته وی کنه چې ستا دلیل دیم قرآنی، ستا د اجر او ثواب سبب دیم قرآنی، ستا د زړه د اطمینان سبب دیم قرآنی. شک په دې سره لري کوه. کته وای چې زه دعوت ورکوم یې لکه قرآن راواله هغه پروت کتاب کې چې دعوت ورکه خدا دې کنه ادعو الی سبیل ربک. پیغمبر تنوی وذکر بالقرآن من یخاف وعید وذکر به وذکر به. کته وای چې خلق تواز نصیحت کوم قرآن راواله. دا د اعتصام معنا وکړه. شپږم ادبیه دا دی چې ډېر خلک یې جزان کنه ذهنی پریشانی وتا ډیپریشن چروي بس مرض نشته وي ډاکټرانو وي چې هیڅ مرض نشته اسرمی وستا ایسجی می وستا هر څه مې وکړو هیڅ مرض نشته بس ددا سي پریشان ہے. چې ددا سي پریشان ہے نو قران نه راخلي. ددا سي پریشان ہے علاج کو قران نه کړو. سورۃ رعد کی ویلیو تشتم کې الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. چې مؤمنانی کنا دا غیزنو با قرآن سره مضبوطیږي. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اے خلقو دا واوره ګوره چې زړونه په قرآن سره مضبوطیږي. دا پریشانه چې دي کنا دا قرآن سره لري کیږي. نو ته بل څه ګوره ځان لا دا د قرآن ادب دې چې زړه په دې باندې مضبوطه. اتم ادب یہ داو چلاوی خوشحالی کے تو قرآن کا د دنیا پہ یوشی با خوشحالی نہ کہ خفات خبر آ فانی شی باندې خوشحالی میں کہ باقی باندې کا عبد الفانی میں جوڑے گا عبد الباقی جوڑ شا دا قرآن باقی دے والباقیات الصالحات. سورۃ یونس کی ویلیو اتپن رستم کے قل بفضل اللہ وبرحمته وبذالک فلیفرحوا. وای دیتا چې د الله په فضل سره چې قرآن دی او د الله په رحمت سره چې تاسو یې د دې لایق کړئ. حضرت قتاده دا معنا کوي او مجاهد چې فضل د الله قرآن دی، رحمت د الله دا دی چې جعلنا من اهله مونږ د دې اهل ګرځولو اهل القرآن کنا. فالله ویلی فبذالک فلیفرحوا چې څومره خوشحالي کوي نو په دې باندې وکړي چې شروع کوي نو خوشحالي وکړي څه خواږه ماږه کراوړي کنه نو دا وخت دی کنه چې ختموي نو خوشحالي په وکړي. یو سپاره ختموي نو خوشحالي کوي که وسم کیږي. فبذالک فلیفرحوا امر د الله طرف په نور سنا فبذالک تقدیم کړو د حصر د پاره. نهم ادب یې دار چې الله وی څوک زما د دین خدمت کینو قرآن درا واخلي، زما د دین ترقی غواړي نو قرآن درا واخلي. د دین خدمت او د دین مجاهده اب قرآن سره کیږي. سورہ فرقان کې ویلو 250 کې فلا تفعل کافرین. کافر خبره ممن علیه وتا توي چې هر دا جګړې دیو دې سره سکار روانيږي او دې سره کورنۍ خرابيږي، خپل ولې خرابيږي. داغي خبره ممنه وجاهدهم به جهادا کبیرا. په دې قرآن سره جهاد وکړه جهاد کبیر دی. خلکو خبرو ته وګورئ او تعالی زړه خرابوي
چې دا سکیږي او هغه سکیږي او ګوره فلاني ته فلاني ته دا څه وایه په فلاني نشي پیژندې دا په قرآن او سنت پیژندې شي. لسم ادب یې دا و چې الله وی ډېر په پاکو لاسو ډېر په پاک بدن باندې ډېر په پاکو کپړو باندې په پاک ځای باندې قرآن راواخله. دا ډېر پاک کتاب دی قرآن پاک. نو ګورې بے اودسه ولا لاس ور نه وړې سورۃ واقعه کې نو ویلي یو کمتیا کې لا يمسه الا المطهرون پر ځبان دا یو معنی راځي ډېر چې دا نه دا او کنه خبر ده. لا يمسه سمانا دل د لاس نو وروړي ګوره مگر پاک خلق نبی موږ سره تعلق ده. موږ ته وایي چې ګوره دا قرآن په پاک لاس باندې راواخلې په پاک وجود باندې راواخلې خلولهم پاکه کې کسنه سوار مسوارا چولې سنور سو چې بدبوئی پکې نه یې ګوره متطهرون خلق ته مراد شي مؤمنان. بل معنی دا چې دا خبر شي چې الله موږ ته خبره کوي د قرآن په حق کې تاسو خبرې د قرآن نشان نه دې چې الته بالله محفوظ کې پروت دی کنه دې له څوک ورتلی شي نه لا يمسه نشي رسې دې ته الا المطهرون مگر ملائک. دا هغه نه موږ ته حکایت وکړو. بهرحال دا یو ادب دی چې دې ته خپل ځان ډېر پاک ساتي. یو لسم ادب یې دا چې د لوستو چل درځي لولي به څنګه دا پیزانو پشان نه روزه کې چې لولي چې ته به تفکر چې دې کوم ځای لګیا دی او کته په پته پوه شوې چې دې کومه سپاره کې او کوم صورت کې لګیا دی غوبل جوړ کړی باغې وسو پوه شي. همون کلی کې یو لګیا خلق بیا سي بسونه کول وی فتح ناخلی ښا زمون یو موحد مرګره و شمشیر بابا الله دې رحم وکړي او صفات شوی دی هغه وی زتیم کې کانې چوم ا دې فتح واخلی ته ول فتح ورکوي کنه دا هټیم کې کانې دي کلنګا 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 او یې ختم شو په یوش پکې وشو. الله رب العزت ویلی یو ځای نه دی ویلی سورۃ مزمل کې ویلی او څلورم آیات کې ورتل القرآن ترتیلا قرآن ویله خو په دمه دمه ویله ولی به ادبی کې ولی ظلم کې قرآن سره دا قرآن چې دا څوک لولي نو حدیث کې راځي چې دا قرآن په لعنت وی بره دې کته لولي او په بره لعنت وی چې خدای دې تباہ او برباد کړي دې به خو باسه لکه زه چې دې تباہ او برباد کړم زه چې دې مات را مات کړم. قرآن لوستل دي ته وی دې ویلي ورتل القرآن ترتیلا بني اسرائیل کې ویلو لتقرأه على الناس على مكث وبيلو لي په خلق باندې په دمه دمه ځکه چې ونزلنا او تنزيلا مونږ په څومره زمانہ کې نازل کړي دیرش کاله کې دا خو د تلوار شي نه دی چې وړو کې غلاوه امور خپل ته بیا سوال جواب وکړي ختم به جواب تمخ کې ولي چې تعالی سامان برابر کې د واده الکه ما شومان دی اوس غلول ارستو پټ کې نه پويږي دا د قرآن ذکر ده علی مکسن په دمه دمه لولا لګ دی وای خو چې زده کی لګ دی وای چې زده کی سورۃ قیامت کې ویلو شپارسم کې لا تحرک به لسانک لتعجل به اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تم تلوار مکوا د قرآن په غستو باندې ته یریږي چیرې زمانہ بیر شي ته تلوار کې جبريل لولي نو تم ور سره برغ لګي اې داسې مکوا چې هغه خپل کلام او تلاوت ختم کی نبی ته شوروشا ان علینا جمعه وقرآنه دا زمواري زمونږ چې موږ به ستاسو نه کې جمع کوو هېریږي بنا
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. سورة حاکم ویلو کنه سلام آیات غالبا دا آیات دا سی بنی اسرائیل کې ویلو قرآنا فرقناه دا موږ جدا جدا کړی د دې لپاره چې په دمه دمه لولي. دا ډېر لوی ادب دی د قرآن غره ها ټول آدابو کې دا ډېر عظیم ادب دی د لوستلو طریقه. د نبی اسلام د لوستلو دغه طریقه وا چې سورې فاتحه به وي نو په مداتو سره به په سکتاتو سره به وي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم پورا وقفه به پکې کوله. حدیث لکه کمزور ہے خو باز آیاتونو سره برابر دي نو ځکه نه کمزوري کیږي. تدریم اربعه د قرآن آداب، د قرآن تعریف او د قرآن نمونه اسماء او د قرآن آداب او دریم به حکمت د نزول وایو وقفه وکړو. بیان کړی قرآن کې او داغه علامه دای چې لام به همیشه ذکر کوي، د حکمت سره لام ذکر کوي. اگر سورہ ابراہیم په اول کې راغلیو کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. کتاب میں نازل کتا تھا حکمت یې څه دا چې خلق د تیارې نه رڼا ته وباسي. مخلوق ډېر لوی تیار کې کفر دے، شرک دے، جهل دے، بدعات دي، دې ټولو تیارونه یوې رڼا ته النور چې رڼا د قرآن ده، رڼا د توحید ده. دې حکمتو دې پر نور راغلي چې بس تلاوت دی وشيو ودلو استیشي خلق خبر نشي د مطلب نه. لتخرج الناس کله حکمت ذکر کړی دا چې د خلق الله رب العزت ته خله جوړ نشي، بهانه جوړ نشي، عذر یلا موږ ته څوک نو راغلي. د سورته نساء کې ویلو یو سل 15 پېته کې قرآن میں نازل کو پیغمبر میں راولی کو خود پارا لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل چې خلق له دلیل جوړ نشي پس د لېږلو پیغمبران نه. کله حکمت ذکر کړي ته خلق یې راول چې خلق یې راي دین دي خبر د قیامت نه، د جهنم نه، د عذابونو نه. سورۃ انعام کې ویلو 92 دونوي کې ولتنذر ام القرى ومن حولها وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها. دې لپاره چې ویره مکی والا خلق دې ته ام القرى وي. اوس پکې یو خاص محله ده هغې ته ام القرى وي. ام القرى د ټول مکه معظمه نوم دی چې هغه ویره ومن حولها څومره دنیا چې چاپېره دې نه ده
قرآن د دې ټولو د يرولو د پار راغلی کله حکمت ذکر کړي بیان تبیین توضیح چې خلقو ته پوره وضاحت وکړي الف نه تر یې پورې سورہ نحل کې ویلو 3:64 کې وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من خطابان دی قرآن کتاب د بل څه د پاره نه دی نازل کړي د تبرک د پاره د ختمونو د پاره لتبین چې تدې توضاحت کې دا مسلو چې دی بګه اختلاف کوي اختلافي مسلې به ختمي دا قرآن دې پر راغلو چې اختلافي مسلې ختم کړي دې پر راوست چې اختلاف جوړ کړي اختلاف ګور دې ته اختلاف وي وینه قرآن نه اختلاف جوړيږي لکه قرآن د اختلاف ختمولو لپاره الله را لېږل چې اختلاف ختم کړي اته دې نه اختلاف جوړيږي جګړې جوړيږي زموږ قرآن سره په ضد روانه کله ویلو حکمت یې دا دی چې تلاوت کې پدی باندې اولولې پدی باندې اولولې سورۃ رعد کې دیرشم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوه الله اذا زما شان دې چې تم راولې غلې په یو امت کې چې امتونه ختم شو بس امتونو کډه وتړلې ختم شو دا اخري امت نو په دې باندې به ختمي او سلام راولې غلې لتتلوا عليهم الذي اوحينا اليك چولولې په دې باندې هغه قران چې موږ ته توحید کوو ندی به خوشاله چې ویل ولم پندی به خوشاله الله وینا باغی به دومره درنۍ چې قوم یکفرون بالرحمن هغه به چې نمنو اته په لولې جی بکار دی وهم یکفرون بالرحمن دی به کفر کوي پر رحمان ذات باندې او سبا ته قران لولي دا حال وینو دا ډیره ګرانه دا ولې دی به کفر کوي خبره خوګه نه ده کنه ترخه ده خبره ډیره خوګه ده قل هو ربي لا اله الا هو دا خبره ده قل هو ربي لا اله الا هو دا ډیره خوګه ده چې دا ته دی ولې ترخه لګي الله وی دې تبره کنه چې چاته به ان پاغه باندې چینی ډیره ترخه لګي کنه قل هو ربي لا اله الا هو دا بیماران دي دې سقمونیا ده زکه په چینی ترخه لګي کنه لتتلوا دا بلولې دې لپاره مې دنیا ته لېګلې کله ویلو تبلیغ وکړي تعالی قرآن راولي تبلیغ کتاب ده سورۃ ابراہیم کے آخر کی ویلو آخری آیات 250 هذا بلاغ للناس ولينذروا به دا قرآن تبلیغ دے د ټولي دنیا د تمامي دنیا ولې چې خلق يرول شي په دې باندې چې يرول شي نو څه چل وو شي وليعلموا په دې خبره پوه شي کنه اصل مطلب خدا وليعلموا چې پوه شي انما هو اله واحد چې بشکا کارساز او حاجت روا یو دی وليذكر اولو الالباب وليذكر اولو الالباب سو خو په ډیر لوی علم حاصل کی انما هو اله واحد اګه چا ډیر حاصل نکنو چولو الالباب دینو عبرت خو به واخلی کنا وليذكر اولو الالباب له حکمتونه دی قران د نازلې دوه
کله ویلیو دا ما د هدایت لپاره نازل کړي چې خلق هدایت حاصل کړي. سورہ بنی اسرائیل کې 9 آیات و ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یقینا دا قرآن دی چې د خلق ته لار ښیي ډېره درسته، اقوم درسته لار. ته په قائم او په قیام پسې ګرځې، اقوام لراشه اسم تفضیلی ذکر کړی دینا په بل درجه خو نه للتی هی اقوم. هغه کلمه چې ډېره درسته ده، هغه عقیده چې ډېره درسته ده. للتی ټول سره لګي مؤنث ده، عقیده درسته ده، کلمه درسته ده، هغه ملت درست ده، دغه ته هدایت دي. دا سی ویلو هم دغه صورت کې یو سلوی ختم کې ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا. الله یې مونږ دا دلیلونه رنگ پرنګ باندې بیان کړل په دې قرآن کې خود پار لیذکروا چې خلق ته عبرت حاصل کړي، پوشي عبرت حاصل کړي. وما یزيدهم الا نفورا. عجیب کارو شو هغه هو تخته ده. الله وی چې بیان وکړو عبرت او تزیات نکو، تیخ تشوا نفرت او تزیات د دې سره دي کنه ذاته. کله سورۃ کهف کې ویلیو پاول کې دیمایاتو کتاب میں نازل کو پتا باندې غلطی پکې نشته ده، خدای پکې نشته ده، قیمن ډېر درست کتاب دی. لینذر بأسا شدیدا چو یری خلقو دا غډیر سخت عذاب نه قیامت یادی. دا قرآن دې د پار راغی چې خلق د قیامت نه ویری. بأسا شدیدا د حکمت کنه لیون لام بیات ساته بس دې کې ولام خامخا راځي. سورہ مریم په آخر کې ویلو بالکل چې ختمي کی 97 فإنما يسرناه بلسانك. یقینا دا قرآن میں آسان کو ستا په جبا تی چلولې نو ډېر آسان راځي، ستاسو په جبا باندې ډېر ښایسته راځي. څه دپاره؟ لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. چې خوشخبری ورکې په دې سره متقیانو ته چې الله دل جنت جوړ کړی دی، خوشاله شي کارم کړی دی. او یره په دې سره یو قوم، کم قوم؟ لدا جګړمار، علد او لدن اسم مؤنث او مذکر دي. څوک علد دی او څوک لد دی، عجیب خلق دی. کله ویلیو علد الخصام دا ډېر سخت جګړه لري، کله ویلیو قوم اللدا دا قوم ډېر جګړمار دی. دی به ویره چې جګړې مکوئ، قرآن ستاسو د خیر د پار راغلی، فائدې د پار راغلی. کله ویلیو سورۃ طه پاول کې چې دا قرآن د دې لپاره نه راغلی چې خلق په تنګ شي، خلق په تکلیف ومومي، نه، دا دې لپاره چې خلق ته عبرت حاصل کی، فائدہ حاصل کی، د دنیا ژوند په هم خسته کې او د آخرت هغه. اول آیت کې ویلو دویم دریم کې ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. مون قرآن تا باندې نه نازل کړي چې ته په دې باندې تنګ شي. دا ولي وي؟ ځکه چې پیغمبر پاک کله قرآن بیانو په مکه معظمه کې نو څه ډېرې سختې وي، نو یو ورځ پکې په خیر نه وه تېره شوې. کله به د بیت الله نه وشاړو، کله به ورته څادر واچو، کله به په مانځه باندې لاندې کړ، نو د اوښ لرې به یې پرې وغورځوي چې نه کارونه هغه یې ورسره کوي. نو مشرکینو ورته یو ځل وویل چې دا قرآن خو ستا دپاره ډېر لوی مصیبت جوړ شو، ته دا قرآن دی د خدای کتاب دی او ډېر مبارک دی،
ستا د پاره خو مبارک نشو ته خو په کله والی شي کله ټکول شي کله راخکلی شي دا خو ستا د پاره ډېر لوی مصیبت جوړ شو الله جواب وکړ چې نه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى موږ دې لپاره نه نازل کړي الا تذکرة لمن یخشى دا خو ډېر لوی عبرت دی خدا قانون دی د دنیا چې ته یو قیمتي شی حاصله لاس تراولي کنه نو کړيږي به په ډېر سخت به مومي دا په اسانه نه کیږي خلق چې دنیا حاصلې نو وینه سره خپل الله شي نو چې بیا په قران سره اجر او ثواب حاصل دا به اسانه دا سره شته کنه مطلب یې دا نو سورہ الف لام میم سجدہ کې ویلو پاول کې درې آیات کې دی انکار کوي بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك دې لپاره نازل کو چې یې داسې یو قوم جاهل چې مخکې وته څوک نذیر نه راغله تا نه مخکې دې ته څوک نذیر نه راغله تو سره راغله لعلهم يهتدون دې لپاره چې دې لار مومي لار ته روکشوي ده گمراه دي دغه سي سورۃ یاسین کې ویلو شپږم آیات کې قرآن میں نازل کو صد پارا لتنذر قوما ما انذر آباؤهم چو یره داسې یو قوم چې ندی يرول شوي مشران دي فهم غافلون هغه بالکل نا خبر دي څه نه خبر نو قرآن میں نازل کو چې خبر شي کنه دا دغه خبرانی ده پار راغلی سورۃ سواد کې بل حکمت خولیو چې دې قرآن کې ډېر سوچ کولی شي ډېر فکر کولی شي الله هر چاته اجازت کړی چې ته مسلمان یې ته مؤمن یې نو قرآن کې سوچ کوا فکر کوا زماده ته اجازت ته ولی خلق خطا یری چې ګوره صرف نحو دې نه ویلی نو آیاتونه موایو کنه په دې سړی ګناګاری کی وای ګوروي صرف نحو دې نه ویلی نو قرآن موایا ولی زیوه تفسیر خو نکوما دا څه وای چې صرف نحو دې نه ویلی نو حدیث موایا ځکه په حدیث باندې زور زیر نشتا غلطی و پکې وکي هغه له صرف نحو وای قرآن باندې خو زور زیر لګېدلی دي دې کې د صرف نحوی څه ضرورت ته وګوره دا خلق دومره یریږي ښا ته مشران يرولي کنه وی خبردار چې ګوره ډایرکټ قرآن له لانول شي صرف نحو مخ کې وای